ستړي مه شئ. خدای دې کړي چې روغ جوړ یئ. زه یم احسان مروت، د فزکس اسسټنټ پروفیسر، او تاسو ګورئ د موږ یوټیوب چینل فزکس ود احسان. نن به موږ د کلاس 9th او د کلاس فرست ایئر فزکس یو امپورټنٹ ټاپک ریزالوشن آف ا ویکټر په پښتو ژبه کې ډسکس کوو. ریزالوشن آف ا ویکټر. اول به موږ دا ټاپک انټروډیوس کو. موږ ته معلومه ده چې موږ دوا یا دوو نه زیات ویکټرز ایډ کولای سو او د دې یو ریزلټنټ ویکټر حاصلولای سو. دا ریزلټنټ ویکټر با سیم افیکټ لري چې کوم د دې ټولو ویکټرز مشترکه افیکټ دی. دغسې موږ یو ویکټر په خپل کمپوننټس کې واپس تقسیم کولای سو. دې پروسس ته موږ ریزالوشن آف ا ویکټر وایو. موږ یو ویکټر په انفاینایټ جنرال کمپوننټس کې ریزالو کولای سو، خو دا کمپوننټس په یو بل باندې پرپینډیکولر نه وي، یو بل سره به 90 ډیګري انګل نه جوړوي. دې ته موږ جنرال کمپوننټس وایو. پریکټیکل لایف اگزامپل: که چیرې موږ یو بکس راکاږو راچکوو یې په یو رسۍ په هیلپ سره، لکه څرنګه تاسو ته چې ډایګرام چې ښکاري، په دغه اگزامپل چې دا هلک په دې بکس باندې په دې رسۍ په ډایرکشن چې فورس لګوي، خو بکس په ځمکې باندې موشن کوي. دې صورت چې د فورس په دې ډسپلیسمنټ سره یو انګل جوړوي، نو موږ ته د اگزامپل نه معلومه سله چې د ټول فورس په دې بکس موشن چې کردار نه ادا کوي، بلکې د دې فورس په یو کمپوننټ وي چې هغه له وجې نه به دا بکس یو ځای نه بل ځای ته ځي. هغه کمپوننټ معلومولو دپاره به موږ دا فورس په کمپوننټس کې ریزالو کوو. ریزالوشن آف ا ویکټر انټو ریکټنګولر کمپوننټس. ډیفینیشن دا دی چې هغه پروسس چې په کوم پروسس په ذریعه سره موږ یو ویکټر دوا یا دوو نه زیاتو کمپوننټس چې تقسیم کو او هغه کمپوننټس یو بل باندې پرپینډیکولر وي، مطلب 90 ډیګري انګل جوړوي، نو دغه پروسس ته موږ وایو ریزالوشن آف ا ویکټر انټو ریکټنګولر کمپوننټس. دلته کوېسچن دا ارایز کیږي چې ان هاو مینی کمپوننټس ا ویکټر کین بی ریزالوډ. د دې جواب دا ده چې موږ یو ویکټر په انفاینایټ جنرال کمپوننټس چې ریزالو کولای سو، خو په دغه صورت چې با دا کمپوننټس یو بل باندې پرپینډیکولر نه وي. خو که چېرته موږ یو ویکټر په ریکټنګولر کمپوننټس چې ریزالو کوو، ریکټنګولر کمپوننټس هغه کمپوننټس ته وایي چې یو بل باندې پرپینډیکولر وي، یو بل سره 90 ډیګري انګل جوړوي. لکه تاسو ته معلومه ده چې ریکټنګل یو داسې شیپ ته چې هغه سایډز یو بل سره 90 ډیګري انګل جوړوي. نو په 3 ډایمنشنل سپیس چې موږ یو ویکټر په 3 ریکټنګولر کمپوننټس چې ریزالو کولی سو، او په 2 ډایمنشنل پلین چې موږ یو ویکټر په 2 ریکټنګولر کمپوننټس چې ریزالو کولی سو. د تاسو سلیبس مطابق به موږ د لاست کیس ډسکس کوو. Here a vector will be resolved into 2 components called rectangular components of the vector. اوس په موږ ایکسپلینیشن طرف ته لاړ سو. فرض کړئ چې موږ سره یو ویکټر A دا چې هغه موږ او پی لاین سره ریپرزینټ کړی دا او هغه پازیټیو ایکس ایکسس سره تیټا انګل جوړوي. دا موږ سره ایکس ایکسس دا او دا موږ سره په دې باندې پرپینډیکولر وای ایکسس دا، او دا چې کوم پوینټ باندې یو بل انټرسیکټ کوي دغه پوینټ ته موږ آریجن وایو. نو دلته که موږ سره یو ویکټر A وي چې هغه موږ او پی لاین سره ریپرزینټ کړی دا او دا ویکټر پازیټیو ایکس ایکسس سره تیټا انګل جوړوي، نو دا ویکټر په کمپوننټس چې ریزالو کولو دپاره به موږ د دې ویکټر چې کوم هیډ دا پی، دې نه به موږ په ایکس ایکسس باندې پرپینډیکولر ډراپ کو. نو دا پرپینډیکولر به ایکس ایکسس په پوینټ کیو باندې ټچ کی. د پرابلم نوعیت دا دی چې موږ سره به د ویکټر معلوم وي، یعنی د ویکټر میګنیچیوډ به موږ سره نون کوانټیټي وي یا ګیون به وي، او د دې ډایرکشن یعنی تیټا به موږ سره ګیون وي. چې کله دا پرپینډیکولر ایکس ایکسس په کیو پوینټ باندې ټچ کړلی، ایز ا ریزلټ موږ سره د ویکټر A 2 کمپوننټس راله،
یو کمپوننٹ along x axis دا هغه ته موږ x کمپوننٹ یا هاریزنټل کمپوننٹ وایو او موږ یې ax سره ریپرزینټ کوو او دویم کمپوننٹ along y axis دا هغه ته موږ y کمپوننٹ وایو یا ورته ورټیکل کمپوننٹ وایو او هغه موږ ay سره ریپرزینټ کوو. د ویکټر a کمپوننټس ax ay او ویکټر a په خپل منځ کې یو رائټ اینگل ټرائنګل OPQ جوړوي او د دې ټرائنګل چې د کیو ورټکس باندې چې کوم اینگل دا دا موږ سره 90 ډیګري اینگل دا. رائټ اینگل ټرائنګل داسې ټرائنګل ته وایي چې هغه چې به یو اینگل 90 ډیګري ایکول وي. اوس د ویکټر A میګنیچیود او د دې ډایرکشن تیټا موږ ته ګیون دي یا نون کوانټیټیز دي او د دې کمپوننټس AX او AY دا به موږ معلوموو. د ویکټر کمپوننټس AX او AY معلومولو دپاره به موږ ټریګنومټریک ریشوز باندې ځان پوهه کړو. د یو رائټ اینگل ټرائنګل دوه سایډز ترمنځ چې کوم ریشو وي هغه ته موږ ټریګنومټریک ریشو وایو. فرض کریں موږ سره دا یو رائټ اینگل ټرائنګل OPQ دی. په دا ټرائنګل OPQ چې به د ورټکس Q باندې رائټ اینگل وي او د دې رائټ اینگل ته اپوزیټ چې کوم سایډ OP دی دا به موږ سره هایپوټینیوز وي او چې کوم اینگل موږ په دې ټرائنګل چې د ټریګنومټریک ریشو سره ساین یا کوساین یا ټینجنټ سره لیکو د هغه اینگل ته چې کوم اپوزیټ سایډ وي هغه به موږ پرپینډیکولر کنسیډر کوو او د اینگل تیټا سره چې کوم ایڈجسنټ سایډ وي هغه به موږ بیس کنسیډر کوو. نو ټریګنومټریک ریشوز دپاره تاسو دا یو سنټینس یاد ساتو. سم پیپل هیو کرلی براون هیر تھرو پراپر برشنګ. په دې کې د سم پیپل هیو S فار ساین تیټا P فار پرپینډیکولر H فار هایپوټینیوز. نو د ساین تیټا به موږ سره پرپینډیکولر ډیوایډډ بای هایپوټینیوز راشي. پرپینډیکولر به تاسو هغه سایډ اخلو چې کوم د تیټا ته اپوزیټ وي. کرلی براون هیر C فار cos theta, B فار بیس, H فار hypotenuse. نو cos theta به موږ سره د بیس ډیوایډډ بای هایپوټینیوز برابر سي او بیس په هغه سایډ وي چې کوم تیټا سره ایڈجسنټ وي او تھرو پراپر برشنګ T فار ټینجنټ تیټا, P فار پرپینډیکولر اینڈ B فار بیس. نو ټینجنټ تیټا به موږ سره پرپینډیکولر ډیوایډډ بای بیس برابر وي. د دې خبرې به خیال ساتو چې کوم سټوډنټ اکثر کامن میسټیک کوي هغه میسټیک دا دی چې دوی بیس او پرپینډیکولر کې خطا سي. نو دا موږ سره یو رائټ اینگل ټرائنګل دی چې اوس موږ مخکې ایکسپلین کو او د مطابق موږ سره د تیټا ته اپوزیټ سایډ PQ پرپینډیکولر دی لہذا ساین تیټا به موږ سره PQ ډیوایډډ بای OP برابر وي او بیس د تیټا سره ایڈجسنټ سایډ OQ دی لہذا cos theta با موږ سره OQ ډیوایډډ بای OP برابر وي او ټینجنټ تیټا با موږ سره PQ ډیوایډډ بای OQ برابر وي. اوس په دغه سیم ټرائنګل OPQ چې که چېرته زه د اینګل په O ورټکس په ځای باندې P ورټکس باندې فای واخلم او زه ساین اف فای معلوموم د فای ته اپوزیټ سایډ OQ به موږ پرپینډیکولر کنسیډر کوو لہذا ساین آف فائی به ما سره OQ ډیوایډډ بای OP برابر وي. اکثر سټوډنټ داسې وکړي چې ساین آف فائی معلومول غواړي او دوی دا PQ پرپینډیکولر کنسیډر کی. نو دې سره به خیال ساتو او د فائی سره چې کوم ایڈجسنټ سایډ PQ دا به موږ بیس کنسیډر کوو لہذا کاز آف فائی به موږ سره PQ ډیوایډډ بای OP برابر وي او ټینجنټ آف فائی به موږ سره OQ ډیوایډډ بای PQ برابر وي. اوس په موږ خپل ټاپک ریزولوشن آف ا ویکټر طرف ته لاړ سو او موږ به د AX او AY فارمولا ډیرایو کړو. نو اول به موږ د X کمپوننٹ یا چې هغه ته موږ هاریزنټل کمپوننٹ وایو د هغه فارمولا ډیرایو کړو. د OPQ موږ سره رائټ اینگل ټرائنګل دی او په دې ټرائنګل چې cos theta موږ سره بیس ډیوایډډ بای هایپوټینیوز یعنی AX ډیوایډډ بای A برابر ده. نو دې چې AX ویلیو معلومولو دپاره به د A د ایکویشن رائټ سایډ په طرف ته ډیوایډ ده نو دا به لیفټ سایډ طرف ته به ملټیپلای سي او AX ویلیو به موږ سره A cos theta راشي نو دا به موږ سره د X کمپوننٹ فارمولا راشي.
اوس کچېرې موږ دا ویکټر فارم چې لیکل غواړو نو د ایکس کمپوننٹ الانګ ایکس ایکسس وي او ایکس ایکسس ډایرکشن موږ آی یونټ ویکټر سره ریپرزینټ کوو جبکې وائی ایکسس ډایرکشن موږ جے یونټ ویکټر سره ریپرزینټ کوو نو دا اے ایکس از ایکول ټو اے کاس تیټا دا د ایکس کمپوننٹ میګنیچیوډ دا نو دې سره چې موږ یونټ ویکټر ولیکو نو دې ته به ډایرکشن میلاو سي او دا به په ویکټر فارم چې موږ سره داسې راشي وائی کمپوننٹ یا ورټیکل کمپوننٹ په دغه ټراینګل او پی کیو چې موږ سره ساين تیټا د پرپینډیکولر ډیوایډډ بای هایپوټینیوس برابر وي دلته پرپینډیکولر اے وائی دی نو ساين تیټا به اے وائی ډیوایډډ بای اے برابر وي نو د اے د ایکویشن رائټ سایډ طرف ته ډیوایډ دا به لیفٹ سایډ طرف ته ملټیپلای سی او موږ سره به د اے وائی ویلیو اے ساين تیټا راشي دا موږ سره د اے ویکټر وائی کمپوننٹ ته په سکیلر فارم چې کچېرته موږ دا په ویکټر فارم چې لیکل غواړو نو د سره به جے یونټ ویکټر ولیکو او دا به موږ سره ویکټر فارم چې راشي اوس په موږ د دې فزیکل مینینګ باندې ځان پوه کړو چې د دې مطلب څه دی سپوز ا فورس آف 100 نیوټن ایکس ایٹ 60 ډیګري فرض کړئ چې موږ سره یو هاریزنټل سرفیس دی په هغه باندې یو بلاک یا یو آبجیکټ پروت دی دې باندې 100 نیوټن فورس عمل کوي او هغه فورس په داسې ډایرکشن چې لګي چې هغه د هاریزنټل سره 60 ډیګري انګل جوړوي د دې فورس هاریزنټل کمپوننٹ یعنی د آبجیکټ باندې با هاریزنټل فورس اف ایکس وی او هغه اف ایکس موږ سره برابر وي اف کاس تیټا په دې ایکویشن چې کچیرته موږ د فورس او د انګل ویلیوز پوټ کو نو موږ سره به د دې آنسر راشي 50 نیوټن او په دغه آبجیکټ باندې چې کوم ورټیکل فورس دی هغه اف وائی دی او اف وائی ویلیو موږ سره د اف ساين تیټا برابر وي په دې ایکویشن چې کچیرته موږ د فورس او د انګل ویلیوز پوټ کو نو د دې اف وائی ویلیو به موږ سره 86.6 نیوټن راشي نو صرف د هاریزنټل کمپوننٹ 50 نیوټن با آبجیکټ د خپل پوزیشن نه بل پوزیشن طرف ته پوش کوي او د ورټیکل کمپوننٹ په دې چې څه کردار نه ادا کوي ځکه چې د ورټیکل کمپوننٹ په دې آبجیکټ باندې اپورډ لګیږي او دا کمپوننٹ په صرف د دې آبجیکټ ویټ ریډیوس کوي مشتپته ده چې هر آبجیکټ ویټ ډاون ورډ وي نو دا اف وائی با د ویټ بیلنس کولو یا د دې ریډیوس کولو کوشش کوي دا به د دې آبجیکټ په پوشینګ چې یا یو پوزیشن نه بل پوزیشن ته سلایډ کولو چې رول نه پلی کوي اوس که موږ چېرته د دې الټه پروسس کوو یعنی پرابلم موږ سره داسې وي چې موږ ته د ویکټرز کمپوننټس اے ایکس او اے وائی دا موږ سره معلوم وي او موږ نه دوی دا غواړي چې موږ د ویکټر میګنیچیوډ یا د هغه ډایرکشن معلوم کو نو دا اے ایکس او اے وائی کمپوننٹ هیډ ټو ټیل رولز په ذریعه سره چې کله موږ ایډ کو نو د فرست ویکټر ټیل نه لاست ویکټر هیډ پورې چې کوم ویکټر وي هغه موږ سره د دې اے ایکس او اے وائی ریزلټنټ ویکټر وي او د دې ایکسپریشن به موږ داسې لیکو اے ویکټر از ایکول ټو اے ایکس آئی یونټ ویکټر پلس اے وائی جے یونټ ویکټر نو دا به موږ سره د ویکټر ایکسپریشن راشي کچېرې موږ د دې ویکټر صرف میګنیچیوډ معلومول غواړو نو دې لپاره به موږ پایتاګورس تیورم اپلای کو او پایتاګورس تیورم مطابق هایپوټینیوس سکویر برابر وي د بیس سکویر پلس پرپینډیکولر سکویر نو دلته هایپوټینیوس موږ سره اے دی او بیس موږ سره اے ایکس دی جبکې پرپینډیکولر موږ سره اے وائی دی نو که د دې ویلیو موږ پوټ کو او د دې ایکویشن په دواړه طرف ته موږ سکویر روټ والو نو لیفٹ سایډ ته به سکویر روټ سره کینسل سی او د اے ویکټر میګنیچیوډ به موږ سره ایکول سی سکویر روټ آف اے ایکس سکویر پلس اے وائی سکویر د دې اے ویکټر ډایرکشن تیټا معلومولو دپاره به موږ ټریګنومیټریک ریشو ټینجنټ تیټا استعمال کوو نو ټینجنټ تیټا موږ سره د پرپینډیکولر ډیوایډډ بای بیس برابر به وي او د دې ایکویشن دواړه طرف ته کچېرې زه ټینجنټ انورس والما نو تیټا به ما سره برابر وي د ټینجنټ انورس آف اے وائی ډیوایډډ بای اے ایکس دا به د اے ویکټر ډایرکشن معلومولو دپاره ایکسپریشن وي په آخر کې زه تاسو ته یو اساینمنټ درکوم تاسو د پریکټس دپاره سالو د فالوینګ نومیریکل پرابلمز
نو دا پرابلم نمبر 1 دی، تاسو ته په سکرین باندې لیده شي. دا به تاسو حل کړئ. د بل ورسره پرابلم نمبر 2 دی، دا به هم حل کړئ. او د دریم پرابلم به هم تاسو حل کړئ. که چېرته تاسو دا پرابلمس په خپله سالو کولی شئ، نو دې مطلب دا دی چې تاسو د ریزولوشن آف ا ویکټر ټاپک باندې مکمله پوهه لرو. ډېره مننه چې تاسو دا موږ ویډیو لیکچر تفصیل سره ګورئ. تاسو ته زما د طرفه یو ریکویسټ دی، که چېرې تاسو سره یو منټ ټایم وي، نو په کمنټ کې د خپل کلي او د خپل علاقې نوم ولیکئ چې موږ ته پته ولګېږي چې د موږ ویډیو په کومه علاقه چې کتلی کېږي. د دې چینل لینک خپل ملګرو سره شیر کو. خپل ځان خیال ساتو. الله په امان.